اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د علی قوم ته اهل علی ته دا درخواست کوم چې د پښتو په قانون کې د پښتو په رواج کې کوم دو څلور ورځې چې مخکې واقعه راغلې وه هغې کې زموږ خورې د چورلکې د قوم جلانګیال نه قتل کړی شوی دی، خو ده سره تورغریانو د ده په بدل کې زنانه وژله. پښتو ژبه کې چې د زنانه سړی دوه یا په حق یا په ناقې ووژلی شي، نو دا د پښتو ژبې روایت دی، قانون دی، د هغې خبره ختمه شي، یا په ظلم سره یا په ستم سره. که ظلم یې په ما کړ دی نو په ځان یې هم کړ دی. ای علی قومه دا تورغر والا هم پښتاني، زه هم پښتون یم، زه هم جلانګیار یم. که دا خبره یک طرفه شوې زما د په خدای ذات قسم مې ما به د علي ټول قوم یو ځای کړی و، تمام جلانګیار به مې یو ځای کړي و. تورغر وجود زما شانتې وجود دی، زه به تورغر سره جنګېدلی یم، څو چې پکې مړو هغه به مړو، څو چې پاتې شي هغه پاتې شي. خو دغومره غلطي دو کړې ده چې کله د هلک نیسرې و دا جینۍ نیسرې وه، له 100 کسان به د علي نه غوښتلي وو، هغو سره به جرګه کړې وه، هغه به یې کېنولي وو په رضا سلام باندې. لهذا بر کرم تاسو ته عرض کوم چې دا خبره دومره مخې ده نوره مه بیئ. هغه هم زنانه ده، دا هم زموږ عزت دی، هغه هم زموږ عزت دی. چې د پښتون قوم بېعزتي د یو قوم ده، د پښتون شان یو شان دی، د پښتون غیرت یو غیرت دی. دغه شان د دې مشر خبرې تاسو واورېدې چې دا د دغه هلک ماما کېږي. دی دغه وینا کوي چې زموږ د پښتو په معاشره کې که چېرې صرف دغه هلک قتل کړی شو نو بیا به مونږ د دې هلک تپوس کولو چې هلک یې قتل کو، جینۍ ولې نه ده قتل کړې. خو وایي کله چې د هغې په هغې جینۍ باندې هم پېټرول لړولي دي او هغه یې هم قتل کړې ده، نو دوی وایي چې مونږ په دې کې نور هیڅ نه شو ویلی. الله پاک دې وکړي چې زمونږ او ستاسو د ټولو پردې دې الله پاک وساتي. باقي یو گزارش کوم ټولو پښتنو ته چې دا موبایل د دې خپلو خویندو میندو نه د دې خپلو ښځو نه ډېر زیات لرې وساتئ، ځکه چې په دغه موبایل کې داسې قسمه غلطۍ ستاسو نه وشي چې هغه بیا ټول خاندانونه ویجاړ کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي. په دغه ویډیو کې د مشر خبرې تاسو واورېدې، د پلار او د تره او د ماما دا یو حساب کتاب وي، ځکه کله چې پلار نه وي نو دا تره دا ماما دا د خپل خوريي د خپل وراره په سر باندې لاس ږدي.